بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دی چې ټول ملګري بخیر روغ جوړ به. زما شاړ غونډه کې میسیج دی په ضلع کورم کې چې کوم زموږ پښتانه وروڼه دي د هغو دپاره پته نه لګي چې نیټورک به څنګه زه هایکنګ له راختلي یم غر ته، نو دا راته پته نه لګي چې سیګنل به څنګه، خو امید لرم چې یاره که د سیګنلو زموږ سره وفا وکړه نو ضلع کورم کې چې کوم زموږ پښتانه دي د هغو دپاره یو وړوکی غونډه کې پیغام دی. د ضلع کورم یو سوشل ورکر دی، هغه زما سره رابطه کړې وه په واتساپ باندې چې د څو ورځو راسې داسې یو دوه فریقین لګیا دي او په ځمکې باندې ځمکې تنازع ده، په هغې باندې تقریبا د 15 نه د 16 پورې کسان وفات شو. وجه صرف دا ده چې یا دا ځمکه ستا ده یا زما ده. زه ناست یم دا وخت په غر کې دی، خو ګورئ ښه د الله دې قدرت ته ګورئ. دنیا چې کله پیدا شوې ده که نه، الله تعالی دا غرونه پیدا کړي. اوس تاسو سوچ وکړئ چې څونه مخلوق په دې ځمکه باندې یا د دې غرونو هغه به ګواهي د دې مخلوق په راغلي او تلي وي. اوس چېرته تاسو دا سوچ کړی دی چې دا کومه ځمکه چې لاندې ماته ښکاري دا به په 1800 کې یا په 1700 کې یا په 1600 کې به د چا وه، اوس د چا ده. ګوره انسان چې کوم دی که نه، دا د الله تعالی ځمکه ده. مونږ انسانانو څه کړي، د کاغذ یې وړوکې غوندې ټوکړې که نه، په هغې باندې مونږ ووایو یاره دا ځمکه زما شوه، په هغې باندې ولیکو یاره دا پلانکی ځمکه دونه رغبه ده، دونه سایز دی، دا د دې پلانکي کس شوه. هغه ځمکه تاسو بیا سوچ وکړئ دې خبر ته چې د کس په نامه باندې ځمکه شي، دا کس لاړ شي د دې دنیا نه. چېرته تاسو کتلي دي په دې دنیا کې چې د ځمکې یو ټوکړه بیا قبر ته انسان د ځان سره وړي؟ چېرته هم نه. ښه هغه ځمکه پاتې شي بچو ته انوسو شه. انوسي بیا دا وایي چې یار دا زموږ د پلار نیکه هډوکي دي او د خپل زندګۍ ورسره دونه فکر نه وي څومره چې ورسره د هغه ځمکو فکر وي. پلار نیکه له دې دپاره ګټلي چې یار زما د بچي یا زما د انوسي به په سهولت سره زندګي تېره کړي. د سهولت او د آرام زندګي خو پرېږده چې بیا د بده مرغه په دغې ځمکو باندې کوم چې د الله دنیا ده، الله ته پاتې ده، روغ خپل اعمال به قبر ته وړو. د دې نه علاوه سړی هېڅ هم نشي وړی. د سکون او د خوشحالۍ د زندګۍ نه هټ کر بیا په دغې ځمکې په ټوکړه باندې د یو بل وینه تویول په دې دنیا باندې، دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. نو څونه چې دغلته کې فریقین دي په ضلع کورم کې، د الله د رضا دپاره ګوره دا ځمکې مونږ نشو وړی. په خپلو کې کینئ، د خبرو حل چې کوم دی په خبرو روځئ. په ټوپک تمانچه باندې چېرته چا حلونه رایستي؟ تاسو سوچ وکړئ. کلونه بعد که تاسو کینئ، 10 کاله بعد، 20 کاله بعد خبره میز له راځي او خبره په خبرو حل کېږي. مونږ آلرډي ډېرو تمانچو ټوپکو بمونو ځپلي قوم یو، نو خدا را خپل را روان نسل ته مونږ څه ښایو. تاسو خو که دغه مشران په دغې ځګونو کې په دې فریقین کې دوه لګیا دي جنګېږي، کوم چې زموږ دا بچي دي په دې کورونو کې، هغه به څه سوچي چې زموږ دا مشران په څه باندې جګړه کوي. نو خدا را وړوکې غونډه کې میسج سره شریک کړو چې دا ځمکې، دا غرونه، جایدادونه، ګاړي، بنګلې، سټیټس، نوکریانې، بینک بیلنس، دا هر شی پاتې کېدونکی دی. نو خدا را په دې باندې د یو بل وینې مه تویوئ. ضلع کورم چې کومه انتظامیه ده د هغو نه هم زما برپور اپیل دی چې کم از کم تماشه یې د دې څیز مه جوړوئ. تاسو هم راشئ، په دو سره کښېنئ او د دو چې کوم مشکلات دي خبره په خبرو باندې حل کېږي. نو امید لرم ضلع کورم کې چې زما څونه پښتانه وروڼه دي، نو که زما په دې خبره باندې لږ ډېر تاسو پوه شوئ، نو خدا را د یو بل د ګریوانونو لاس وباسئ او د هغې جان فکر وکړئ کوم کې چې نه ختمېدونکې زندګي ده. دا ځمکه چې کوم ده زما او ستا پکې صرف که چېرته نصیب هم ښه وي، نو لږ غونډه کې ځای به راته میلاو شي او ځان به پکې د آخرت دپاره مونږ دغه ځګۍ میلاو شي، مثال له قبر. ادروایز د دې ځګي نه څوک سم نه شي وړی. دا وګوره که نه، دا مخامخ تاسو وګورئ، دا ټوله د الله دنیا ده او الله ته پاتې ده. د دې نه طاهر خان څه وړی شي، نه ترې د ضلع کورم مشران څه وړی شي، نه ترې عمران خان څه وړی شي، او نه ترې بل یو مشر سړی څه وړی شي. دا د الله دنیا د الله ته پاتې. نو خدا را د یو بل سره جنګ جګړې پرېږدئ، کښېنئ د یو بل سره او په ناسته باندې خپل خبره حل کړئ. زما په خبرو باندې خفه شوي نه یې، زما وروڼه ځکه مې سره پیغام شریک کړو. زه نه غواړم چې زموږ وروڼه یو بل ته ګریوانونو کې لاس اچولي او وړوکې غونډې کې ځمکې ټوکړې دپاره کوم چې را روان نسل دی زموږ، د هغو زندګیانې بربادېږي. جزاک الله خیر.